أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه. ذلك رواه أبو داود. دا روایات مشکات شریف د اوله حصے اخیری دا روایات دي د وصیت باره کې راغلي. وصیت څه ته وایي؟ اوایلو د اسلام کې چې کله احکام د میراث نه و نازل شوي، یعنې برخې معلومې نه وي چې پلار ته به څومره ورکوي، مور ته به څومره ورکوي، زوی به څومره وي، لور به څومره وي. نو کتب علیکم الوصیة ان ترک خیرا. نو اوایلو کې میراث دا وصیت چې کوم دا فرض و. بیا الله رب العزت جل شانه احکام د میراث راولېږلي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. په سورة النساء کې احکام د وصیت الله پاک احکام د میراث راولېږل. خو چې کوم وصیت فرض و هغه فرضیت منسوخ شو. اوس سړی د خپل وارث دپاره وصیت نشي کولی. څنګه د خپل وارث دپاره؟ لکه مثال په طور زوی مړ کېږي یا پلار مړ کېږي، د دې پلار چې مړ کېږي د دې د مرګ وخت رانږدې شو، دی په د خپلو وارثانو کې د وارث دپاره وصیت نشي کولی، ځکه د هغوی په دې میراث کې برخه ده. که چېرته نور ټول ورثه په باندې راځي او زوی ته یا مثال وي لور ته څه حصه ورکوي د ټولو په رضا باندې، نو هغه بېله خبره. که ټولو رضا نه وي نو دی وصیت نشي کولی د یو وارث دپاره. که وصیت کوي د اجنبي خلکو دپاره وصیت کولی شي. هغه خلکو دپاره وصیت کولی شي چې هغه په دې مال کې برخه نه لري، د میراث برخه نه لري. او بل چې وصیت کوي نو هم په ټول مال کې نشي کولی. کله چې انسان قریب الموت شي یعنې مرګ ته نږدې شي، نو د ده د مال سره د وارثانو حق وتړلی شي. نو دی چې وصیت کوي صرف په 3 حصه د مال کې وصیت کولی شي، په ټول مال کې وصیت نشي کولی. نو اوس حکم د عام وصیت څنګه دی؟ د اجنبي سړي دپاره وصیت څنګه دی؟ نو لکه څرنګه چې سړی په ژوند کې صدقه کوي، مستحب طریقه ده. نو دغسې رنګه که سړی وصیت کوي چې زما دا پلانی پټی مدرسې ته ورکړي، زما د مرګ وروسته جومات ته یې ورکړي، پلانی فقیر دی هغه ته یې ورکړي، نو ښه طریقه ده. خو بعضې وصیتونه د حقوقو باره کې وي. لکه مثال په طور په تا باندې د چا قرض وي یا در باندې حق وي یا نو دا حقوق چې کوم وي لکه څنګه چې په ژوند کې د هغې ورکول فرض وي، لازمي وي، نو دغسې رنګه د هغې باره کې وصیت هم ضروري او لازمي ده چې ته به خامخا وصیت کوې چې د پلاني په ما باندې دومره حق دی، دا به زما د موس نشته ده یا زما د مرګ نه وروسته هغه ته ورکړي. یا سړي باندې فرض مونځ پاتې وي، سړي باندې روژې پاتې وي، سړي باندې بل فرض عمل پاتې وي، نو دا د وصیت حکم شي. اوس دلته چې کوم روایت راغلی، عاص بن وائل د اسلام زمانه لاندې کړې وه، خو اسلام یې په نصیب کې نه و. اسلام یې په نصیب کې نه و، اسلام یې را نه وړ.
د دې عاص بن وائل د زامنو یو عمرو بل هشام نو د عاص بن وائل وصیت کړی چې زما د مرګ نه وروسته سلو خان ته سل غلامان آزاد او غلام آزادول چې کوم دی دا عبادت دی حدیث پاک کې راځي حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم چې چا غلام آزاد کړ نو د هر اندام بدله کې به د اندامونه د اور نه ازادي لکه تابل غلامین آزاد کتاب الله پاک د اور نه آزاد کی نو دا عبادت کو هم د جاهلیت په زمانه کې عبادت او هم په اسلام کې عبادت ده نو د عاص بن وائل وصیت کړو چې زما د مرګ نه وروسته سل غلامان آزاد کړي نو د دوه زامن یو عمر نومېده بل هشام نومېده هشام چې کوم په عمر کې کشر او عمر ته نه مشر نو هشام 50 غلامان آزاد عمر پاتې شو عمر اراده وکړه چې دا 50 باقي به د پلار په وصیت باندې دا غلامان آزاد کړي نو چې کله اراده وکړه د آزادولو نو سوچ ورته راغی ځکه دوی خو دواړه مسلمانان اسلام یې راوړی او اسلام یې قبول کړی اراده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو دې باره کې چې رسول الله مبارک نه تپوس وکړو چې زما پلار خو وصیت کړی و چې زما د مرګ نه وروسته تاسو غلامان آزاد 50 آزاد شوي 50 پې پاتې دي آیا دا غلامان زه آزاد کړم که آزاد نه کړم حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایل که ستا پلار مسلمان وی ایمان سره تللی وی نو تا به غلامان آزاد کړي وو نو هغه ته به پیدا رسېدلې وه تا به د هغه طرفه حج کړی و نو هغه ته به پیدا رسېدلې وه دغسې رنګه بل صدقه به د هغه له طرفه ورکړې وه نو هغه ته پیدا رسېدلې چونکې هغه اسلام نه دی راوړی بې ایمانه دنیا نه تللی نو هغه ته ستاسو نیک عمل پیدا نه رسوي نو دې نه موږ ته دا سبق او دا مسله معلومه شوه که سړی خپل پلار پسې ورور پسې مور پسې صدقه کوي نفلي حج ورپسې کوي دغسې رنګه غلام ازادي د هغه له طرفه نو د دې به باقاعده هغه ته ثواب رسېږي یعنې که مالي عبادت کوي که بدني عبادت نو کافر ته که بخي نو کافر ته پیدا نه رسېږي ځکه د کافر بخښنه اډو کېږي نه ځکه په کفر کې دنیا نه تللی نو دا حدیث پاک د وصیت باره کې دی وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عمرو بن شعیب د خپل پلار نه بیا د خپل نیکه نه روایت روایت دا دی ان العاص بن وائل اوصى عاص بن وائل اوصى وصیت وکړ ایو تقا چې آزاد کړی شي عنه د ده له طرف 100 رقبة سل غلامان نو هغه خو بیا مړ شي نو فآتق آزاد کړه ابنه زوی د هغه هشام 50 رقبة 50 غلامان 50 یو زوی آزاد نو فاراد ابنه اراده وکړه زوی د بل عمرو چې عامر نومېده آیات تا چې آزاد کی عنه لدن 50 الباقیه دا 50 باقی نو فقال به د ځان سره ویلې یې ملګرو ته ویلې چې لا آزادو به نه صبر کو چې مسلې تاسو کو حتی اسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه تاسو کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله پاک قرآن پاک کې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کوي دی علماء اکثر خلک صدقې ته تاسو نه تاسو خیال کړی دا مړی شي کنه په درې مورس چې دیونه په اخر او چې دې دا ختم شي خلک ته به ایثار شي شو به ما شکر دې نه خو شو به ما کار دې نه خو نو دی به صدقې چې کېږي نو صدقه خو هر وخت جایز ده موږ مخالفت نه کوو خو صدقه داسې بهتره ده چې دا کوم شیطان منلي ته په دې کلی کې په گاوند کې په علاقه کې حاجتمند وګوره ضرورتمند وګوره هغه پرې ولېږه نو ستا صدقه به ځای ته ورسېږي خبره پوه شوې اوس تا بخ کړی د اکثر خلک ماړي ضرور لکه اوس مثال په طور ته فقیر یې
تا ته د دارو حاجت پیدا کیږي، د جامو پیدا کیږي، د وړو پیدا کیږي، کور کې د سب رشته. حاجي صاحب هلته لس دیګه پخ کړي، اوس د حاجي صاحب د لس دیګو ستا سم نه نور ته دعا کوي هسې وایي خدای دې وبخ، ځکه تا ته پیدا نشته. که حاجي صاحب د لسو دیګو په ځای باندې تا کره تروړه راولېږي که نه، نو ستا ښځه ستا بچي ته به ټول د زړه ورته دعا کوي. نو د دې وجې نه چې صدقه کوئ نو فقیر مسکین حاجتمند ګورئ، اگر که بدن نه روغ وي، اگر که زمونږ په دې کلي کې یو سړي صدقه کوله، نوم به هم نه اخلم او کار به هم نه یادوم، خو خپل خپلوان یې ښه غریبان دي، دومره غریبان دي چې د میټر وسې نه کېږي چې ځان د میټر ولګوي، نو هغه د غلا بجلي بلوي. هغه وایي زه صدقه کوم، نو کله په یو جومات ګرځئ، کله په بل جومات ګرځئ. نو جومات اوس مثال په طور دا روغ جومات دی، ته په دې کې هغه روغ شی ورانه او بیا یې جوړی که نه، په هغې پیسې لګئ، خو دا ورته صدقه نه ښکاري چې دا د تر زوی مې فقیر دی، مسکین دی، حاجتمند دی، قرضدار دی، دا پیسې ورکوم، دا ورته صدقه نه ښکاري. او حالا کې دا صدقه هم ده، دا رشته پالل هم دي، دا ډېر زیات ثواب لري. نو دا مو وایي چې دا مې د تر زوی ته ښه کار کوي، ګلکار دی او ښه دوکاندار دی، هر څه چې دی، خو تا ته پته چې قرضونو کې ډوب دی، حاجتمند دی، ضرورتمند دی. نو د دې وجه نه د مسلمان ضرورت پوره کول دا ډېر زیات اهم دي. نو کم از کم لکه اوس دا صحابي تپوس کې د حضور صلی الله علیه وسلم، نو چې موږ او تاسو کم از کم خبره نه منو د علماو، چې مشوره خو ورسره وکړو که نه، نو چې حضور نه تپوس وکړو نو حضور هغه ته پیدا نه رسېږي، نو کتې په سیادات کې پیدا هغه ته نه رسېږي. ها وان هشام اعتق عنه، هشام رضی الله عنه آزاد کړ د خپل پلار له طرفه 50. فاراد ابنه عمرو، ابل زوی اراده وکړه چې هغه عمرو نومې ده، ان یعتق چې آزاد کړي عنه د خپل پلار له 50 الباقي. نو فقال ویل د ځان سره حتی اسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې تپوس وکړم د حضور نه صلی الله علیه وسلم. فأتى راغی النبي صلی الله علیه وسلم، حضور صلی الله علیه وسلم ته راغی، فقال وی فرمیل یا رسول الله، ای د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم، ان ابي اوصى، زما پلار وصیت کړی، ان یعتق عنه چې آزاد دې کړی شي د ده نه 100 رقبة 100 غلامان، وان هشام زما ورور چې هغه هشام نومېږي، اعتق آزاد کړي عنه د پلار له طرفه 50 50، وبقیت علیه 50 رقبة او 50 پې پاتې دي. افاعتق عنه، زه آزاد کوم دا غلامان د پلار له طرفه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضور صلی الله علیه وسلم فرمیل، انه لو کان مسلما، ستا پلار که مسلمان وی، فاعتقت منه، تاسو به غلامان آزاد کړي د پلار له طرفه، او تصدقتم، یا به صدقه ورکړې وه عنه د هغه له طرفه، او حججتم عنه، یا به حجونه کړي وو تاسو عنه د هغه له طرفه، نو بلغه، هغه ته به رسېدلي وو ذلک، دا ثوابونه دغه اعمال ستاسو. نو دې نه پته لګېږي چې مسلمان پسې نیک عمل هغه ته بخل د هغه ته پیدا رسوي. د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي کله چې انسان مړ شي نو عمل یې ختم شي، که د چا نیک عمله بچی وي او دته چې صدقې کړي، دته مثال د پسې حج کوي نفلي، دنه غلامان آزادوي، نو نیک عمله بچی دی، د پسې نیک عمل کوي هغه ته رسي. یا علم پرېښی وي، علم یې کړی وي، بیا نورو ته ښودلی وي، هغه پسې به رسي. نو دغسې رنګه بل داسې نیک کار یې کړی وي چې د هغې پیدا خلکو ته رسېږي، نو دا د ده نیک عمل ختم نه دی. نو چې سړی وصیت وکړي د مرګ نه وروسته نیک عمل باقاعده ته به ثواب رسېږي، او که وصیت یې نه کړی هم بغیر وصیت بچي پسې صدقه کوي، دته به ثواب رسېږي. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. دا بل روایت
د انس رضی الله عنه منقول دی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د خپل وارث میراث ختم کړي بند کړي نو الله رب العزت جل شانه به دنه په جنت کې د میراث وتلک الجنة التي اورثتموها کوم شی چې سړی ته بغیر مشقت حاصل شي هغه ته میراث پلار وفات زویس مشقت نه کړي نه تجارت کړي د پلار ټول مال جائیداد هر څه زوی ته پاتې دا به مشقت دا جنت سړی ته بلا مشقت الله پاک ورکړي بلا تکلیف ورکړي نو فرمایي وتلک الجنة التي دا جنت د اورثتموها چې تاسو ته میراث کې درکړی شي لکه څنګه چې میراث بغیر مشقت حاصلېږي نو جنت بلا مشقت حاصلېږي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا خپل وارث د میراث نه محروم کړ په ناجایز طریقې سره نو الله رب العزت به د جنت نه محروم کړي دی به د جنت نه محروم کړي یو مسله درته کوم لکه زمونږ استاسو دا عقیده ده چې مسلمان په ګناه نه کافر کېږي مسلمان په ګناه کافر کېږي نه زمونږ استاد صاحب عقیده یو سړی مسلمان دی ګناه یې وکړه بله یې وکړه هر قسمه ګناهونه یې وکړه چې دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله او عقیده بالکل صحیح چې حضور مبارک کوم دین راوړی په دې زما ایمان دی دا بالکل حق وسر دی او عمل غلط نو موږ ورته د کفر نسبت نشو کولی نو چې کله سړی کلمه د لا اله الا الله وایي نو چې مړ شي د دې دپاره د مغفرت درې طریقې دي یا خدا ته چې الله جل شانه هسې پاسې دی معاف کړي والله يسأل الله رسول ته پوښتنه شي کولی چې الله دی ولې معاف کړي الله رسول ته پوښتنه کولی شي چې سلوک دې نشي کولی یا دا ده چې د انسان باندې الله پاک دنیا کې تکلیفونه راوړي دا غمونه او مصیبتونه او زمونږ دا عقیده ده چې په دنیا کې دا تکالیف چې کوم دي دا د ګناهونو دپاره تویونکي دي په دنیا کې چې چا باندې تکلیف راغی نو دا تکلیف د ګناهونو څه دی دا رجونکي دي حدیث پاک کې راځي سړي ته به تېره کړي د ګناه نه داسې پاک شي لکه سړی چې د مور نه پیدا شي یا دا ده چې د انسان ته الله پاک توفیق د توبې ورکړي څه ورکړي توفیق د توبې ورکړي توبه وباسي چې الله بد مې کړي اوس یو سړي ته پته نه وي یو سړی ګناه یې کړي قتل یې کړي بله ګناه یې کړي هغه د شپې راپاڅېدلی الله ته جاړي فریاد کوي اوس موږ ته په دغې توبې باندې علم نشته چې ده توبه ښکلې ده دی په خپله ګناه باندې پښیمانه ده او الله معاف کړی اگر که زمونږ په کتاب کې ګناهګار ده خو چې په اخلاص یې توبه وښکله ویې ژړل فریاد یې وکړ نو الله پاک توبه قبلوونکی دی وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله پاک د خپلو بندګانو توبه قبلوي د حضرت موسی علیه السلام زمانه کې یو ډېر ناکاره انسان خلک دې تنګ شو موسی علیه السلام ته شکایت وکړو چې شکایت وکړو موسی علیه السلام الله پاک وحی وکړه چې دا سړی د کلي نه وشړه ښار نه وشړه چېرته شړې ته لاړ بس دغه د مرګ ورته راغی مثال بیمار شو هره طریقه د مرګ چې وه هغه ته حاضره شو پته ورته ولګېده چې اوس مرم او داسې ځای کې مرم چې نه مې کور شته نه مې اور شته نه مې ښځه شته نه مې بچي شته نه مې ورونه شته نو دغه وخت الله ته متوجه شو الله رب العزت ته متوجه شو چې الله ټول دې جدا کړي خو د خپل رحمت نه مې جدا نه کړي نو د الله رب العزت رحمت جوش کې راغی الله پاک ورته فرشتې راولېږلې د ده پوره تسلي وکړه وفات شه الله پاک موسی علیه السلام ته وحی کړه چې فلاني ځای کې زما بنده دی او لاړ شې ته جنازه وکوه مونځ پرې وکوه موسی علیه السلام چې لاړ ګوري مغه بنده دی چې ډېر زیات ګناهګار الله پاک نه تپوس وکړو چې الله دا خو هغه ګناهګار بنده دی چې موږ د کلي نه شړلی و او ستا په حکم هم شړلی و الله رب العزت ورته فرمایي چې ده توبه ښکلې په اخلاص مدینه منوره کې یو صحابي نه زنا شو راغی اقرار یې کړو حضور ته وایي ما زنا کړې حضور ته نه ودې کړي دا به خپل کړي دا به دې کړي دا به دې کړي بهر تغییر څلور کاله هغه په خپل ځان ګواهي وکړه چې ما زنا کړې ده ما باندې حد جاري کا
بالاخره حضور صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې په دې باندې حد جاری کړي. نو چې حد جاری کړ باندې نو هغه په کاڼو کې ویشته وفات شو. چا په باندې بد رد ویلې حضور پر په دې باندې بد نه وایي. داسې په اخلاص توبه کړې کله دا توبه په ټول اهل مدینه او تقسیم کې ټول ته وایي دا توبه ورسېږي. دومره په اخلاص توبه کړې نو الله رب العزت توبه قبلوي. نو دلته چې کوم وعید راغلی چې الله به د جنت نه محروم کړي دې ته په شریعت کې وعید وایي، زور نه وایي. که دنیا کې توبه ونه کړه یا مثال په تور د ګناهونه معاف نشو نو دی خپل ګناه په اندازه باندې جهنم ته ځي او کله چې دا د ګناهونو نه پاک شي بالاخره بیا جنت کې داخليږي. خبره پوه شوې؟ د مسلمان دپاره جهنم د همیش دپاره نشته. یا خو به الله په خپل فضل معاف کړي یا به د حضور په شفاعت معاف کړي یا به د ګناهونو یا د توبې په وجه باندې. او که دغه ونه شي نو بقدر ګناه به دی جهنم ته لاړ شي او د هغې نه به وروسته بیا الله پاک دی جنت ته بیایي. نو دلته هم دغه زورنه ده او دې نه دا هم پته لګېږي چې خپل وارث د میراث نه محروم کول نه یې پکار. حدیث پاک کې راځي چې ان تذره ورثه کړه چې خپل وارثان پرېږدي اغنیان دا بهتره ده د دې نه چې ته فقیران پرېږدي خپل مال خلکو ته تقسیم کړي چې دا د جومات شي دا د مدرسې شي دا د سړک شي او وارثان هسې محرومه کړي بیا یې خلکو ته سوال کوي چې فلانې راکړه او فلانې راکړه. نو دا خپل وارثان غنیان پرېښودل دا بهتر دي نه چې ته فقیران کړي. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه څوک چې بند کی میراث د خپل وارث یعنی خپل وارث د میراث نه محروم کی قطع الله میراثه بند بکی الله پاک میراث د من الجنت د جنت نه یعنی جنت کې چې د کوم حصہ دا غي نه به محروم یوم القیامه په ورځ د قیامت کې. رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الايمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. داود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه مبارک احادیث چې تاسو د مشکات شریف یې وحی څخه ختم کړه او الله رب العزت د تاسو لپاره نیکو مبارک کی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی نضر الله امرأ الله رب العزت هغه سړی تر او تازه کی. حضور دعا کړې ده لکه موږ او تاسو دعاګانې غواړو کنه استاد جی دعا راته وکړه بیبي دعا راته وکړه داجی دعا راته وکړه باباجی دعا راته وکړه. حضور صلی الله علیه وسلم دعا کړي هغه سړي ته وایي چې څوک زما وینا واوري. حضور چاته دعا کړي؟ حضور هغه سړي ته دعا کړي. حضور فرمایي چې زما یو حدیث پاک یاد کی واوري او بیا یې زده کي او بل ته ورسوي نو دغه انسان د الله پاک تر او تازه لري. دغه انسان د الله پاک تر او تازه لري. په خبره پوه شوئ؟ تاسو د خپل علماو ته وګورئ چې سیمني خو خطر او تازه یې سپینې جامې اچولي رنگ صفائی دا د حضور صلی الله علیه وسلم دی هغه دعا برکت ده. کنه یو سړی ښه نوکر پیشۍ په ډېرې بزرګونو پیسې اخلي خو د هغه رنګ او روغن هغه تازګي او ادنا طالب ته نه رسېږي. د مدرسې ته ورشي چې دا طالبان ناست حفظ کوي علم کوي تازه تازه ښایسته ښایسته رنګي نو دا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د دعا هغه اثرات دي. نو تاسو دا خبره وړه مه ګڼئ چې موږ دلته حدیث پاک یا مشکات شریف کې درس کېږي یا ورته ناست یو یا ورته ناست نه یو. حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي یو سړی صرف فرض لمونځ کوي او بیا داسې درس ته کښېني لکه مونږ فرض لمونځ کوو د ماښام بیا دې ته کښېناستلو او بل سړی چې کوم دی نفلونه کوي د شپې ټوله شپه نفل کوي او د ورځې ټوله ورځ هره ورځ روژه نیسي نو کوم سړی بهتر دی؟ دغه سړی بهتر دی چې صرف فرض لمونځ کوي او بیا د درس کوي د دین او نفل نشته نه نفلي روژې شته او نه نفلي لمونځونه شته ده. نو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د دې عالم فضیلت په دې عابد باندې داسې دی لکه زما فضیلت په تاسو کې یو ادنا صحابي. حضور ته څومره لویه مرتبه حاصله ده. صحابو کې بیا مرتبې دي ابوبکر صدیق صاحب د لویې مرتبې ده بیا ورپسې د عمر صاحب مرتبه ده بیا د عثمان صاحب مرتبه ده بیا د علي صاحب مرتبه ده بیا عشره مبشره دي هغه صحابه چې هغو ته د جنت زیری ورکړی شوی دا نه په دې صحابو کې ادنا مرتبه د هغه صحابي ده چې صرف راغلی وي اسلام یې راوړی وي او د اسلام نه وروسته یې نیک عمل هم نه وي کړی او بیا هغه ته مرګ راغلی وي نو د دغه صحابي په ټولو صحابو کې ادنا مرتبه ده.
حضور فرمایي په دې ټولو صحابو کې چې کوم ادنا مرتبه صحابي دی نو دغه څرنګه د دې عالم فضیلت په دې عابد باندې دی ځکه دا د علم فایده چې کوم دا متعدده بل ته خیر رسول دي ځکه چې چا علم وکړو مسله یې زده کړه دا به خامخا بل ته رسي اوس چې مولوي صاحب علم نه وی کړی ستاسو جنازه نه شو کولی ستاسو ماشومان د درس نه شو کولی تاسو ته مسایل نه شو بیانولی تاسو ته دا نه شو کولی بس یو ګټه به وګرځېده به خو چې علم یې وکړو نو دغه څرنګه ستاسو واړه تاسو ته به ډېر خیر ورسېږي نو د دې فایده چې کوم د دا نورو ته ده او که سړی نفل کوي نو صرف ځان ته به یې کوي او علم چې کوم د دا په دوو مرتبو کې ده یا فرض عین وي یا فرض کفایي علم لکه ته مونځ کوې په تا باندې د مونځ علم فرض عین دی روژه نیسي په تا باندې د روژې علم فرض عین دی او فرض کفایي دې ته ویل کېږي لکه سړی ټول کتابونه وایي صرف و نحو دا فنون وایي نو او بهر تقدیر خو علم فرض دی او نوافل چې کوم دي هغه مستحب دي نو د فرضو او د مستحبو دواړه برابرېدی شي نه شي ځکه د فرضو ډېر لوی مقام دی د فرضو ډېر لوی مقام دی لکه مثال په طور تا باندې د خپل پلار خدمت فرض دی څه شی دی فرض دی ستا پلار بیمار دی او کټ کې پروت دی د هغه دارو درمل د هغه خدمت د هغه نفقه په تا باندې فرض دی اوس دا فرض ته نه دی که په لاره کې سړی روان د هغه ته پیسې ورکوي دا واخله خیراتي او پلار دا ته درته چغې وایي چې زه نهار یم بیمار یم ضرورتمند یم اوس فرض دې پرېږدو خلکو ته نو دغه نفل ستا نه صحیح کېږي نو دغسې رنګه چې دلته درس کېږي نو تاسو دې ته ډېر په مینه باندې کېږئ د حضور مبارک په دې احادیثو کې چې څومره برکتونه دي که نه موږ یا الله موږ ته برکت نصیب کړي خو د برکت کار چې کېږي هغې ته نه کینو برکت کار کې نه کینو ټي وي ته کینو سپي چې جنګېږي هغې ته کینو چرګان جنګېږي هغې ته کینو که چېرته چا ډبې راوستلې غاړو ته کینو په هغې یخنۍ ګرمۍ باندې نه پوهېږو چې کوم ځای کې د برکت کار کېږي چې حضور ته دعا کړې هغې ته نه کینو بیا وایي کار مې خراب دی پیسې ګټم او پته یې نه لګېږي هلکه ستا به څه پته ولګېږي مونځ دې نشته درس کې نه کېنې قرآن ته نه کېنې دنیا ته دې کار ویلی نو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو ټول مجالس د خیر کړي او الله پاک دې زمونږ او ستاسو بچي با عمله علما کړي الله دې زمونږ د خپل دین سره مینه پیدا کړي دین ټول خیر دی ټول برکت دی خوشحالي ده عزت دی الله دې دا خوشحالي او عزتونه زمونږ نصیب کړي واخر دعوانا اللهم صل علی محمد الہ العالمین افاق